نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستانو ما خو ویډیو نه کوله ځکه زه یک بیمارم، خو یو داسې واقعه مخې ته راغلې ده چې یقینا زړه م په هغې باندې درد وکړو. موږ ویل چې دا ویډیو ضروري ده دې خلکو ته یو پیغام ورکړو. زما ملګرو دوستانو په نننۍ ویډیو کې اوس زه تاسو ته یو واقعه ښیم چې څه واقعه شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت یوه علامه دا ده چې قاتل به قتل کوي خو پته به ورته نه لګي چې زه دا انسان ولې قتلوم، او مقتول یعنی چې څوک قتل کوي هغه ته به دا پته نه لګي چې زه په څه خبره قتل کیږم. دا د قیامت علامه ده. زما عزتمندو، اوس په حال کې په افغانستان کې یو واقعه مخې ته راغلې ده. یقینا چې د جاهلیت د دور هغه یاد یې تازه کړی دی. واقعه څه داسې ده چې یو مسجد ته مانځه ټایم کې یو خر دننه شوی دی. نو خر خو نه پوهیږي، اخو بې زبانه ځناور دی. په دې څه پوهیږي چې زه چېرته روان یم. نو یو ظالم را پاڅېدلی دی او خر یې ایشتی دی، مړ کړی دی. نو د خر مالک ته چې پته لګېدلې ده، هغه ټوپک یا ماشین راغشتی دی او په جومات کې چې کوم خلک لیدل ټول یې ایشتلي دي. ټوپک یې ورته نیولی دی او بس ویشتلي دي. د جومات د خلکو کورنۍ را پاڅېدلي دي او د خر د مالک کلي ته ورغلي دي، او غټ واړه زاړه زنانه ټول یې ایشتي، یو هم نه دی پرېښی. یقینا ډیره د جهالت او د افسوس خبره ده. ډیر د جهالت ډک کارونه یې کړي دي. د جهالت هغه یاد یې تازه کړی دی چې یوې اوښې به د بلې نه مخکې اوبه وڅکلې، نو په هغې باندې به خبره دومره لرې لاړه چې په کلونو به پرې دښمنۍ کېدلې. یقینا دوی هم د جاهلیت هغه کار وکړو. اوس په هغې کې تقریبا 50 خلک قتل شوي دي، وفات شوي دي، او څه پکې لا زخمیان دي، او لا پته نه لګي چې نور به ترې څه جوړېږي. نو یقینا داسې نه و کول پکار. لږ مو سوچ کړی وی او عقل مو جنګولی وی، نو خبره به دې ځای ته نه را رسېدله، دا دومره مړي به نه کېدل. او یقینا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي ښکاره شوه چې قاتل ته به پته نه لګي چې ما د انسان ولې قتل کړو، او مقتول ته به پته نه لګي چې ولې قتل شومه. نو زما عزتمندو، موږ او تاسو له پکار دي چې کله لږ د عقل نه هم کار اخلو. اسلام هم موږ هسې هم په خپو کې په عمل کړی دی. موږ او تاسو له پکار دي چې کله کله د عقل نه هم کار اخلو. یقینا دا د عقل تقاضا نه وه چې یو خر سره داسې وکړی شي او بیا خلک را پاسي او په هغې باندې جنګ جوړ کړي او دښمنۍ په کلونو کلونو شروع شي. دا د عقل نه لرې خبره ده. موږ تاسو ته صرف دا پیغام درکو چې لږ احتیاط کول پکار دي. الله تعالی دې موږ ته په دې ټولو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله تعالی دې زموږ او ستاسو حامی او ناصر شي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.